كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به على ربكم أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم. عزتمند مسلمانان ورونو بدي آیتونی کې هم الله جل جلاله مسلمانانو ته فرمایي آیا تاسو دغه کوم یهود خلق دي، دغه کوم منافقین دي، یهودیان دي، دینه تاسو دغه تمه کوئ چې دا به د تاسو په وینا سره دوی به اسلام راوړي، ایمان به راوړي. قد کان فریق منهم، حالانکه دوی کې داسې یو جماعت داسې هم دی هغه د الله جل جلاله کلام واوري، ثم يحرفونه، بیا یې تحریف ورکې کوي، تبدیلوي، من بعد ما عقلوه، پس ته د پوهې نه بعد ښه ورته هم معلومه دی چې دغه تورات دا په حق باندې دی، خو بیا هم دوی تحریف کوي، هغه تبدیلوي، وهم یعلمون، او دوی په هغه باندې ښه پوهېږي. نو په دې آیتونو کې الله جل جلاله مسلمانانو ته فرمایي مسلمانانو به کول څه په څه وي دغه یهود دغه منافقین ایمان راوړي، خو الله جل جلاله ته فرمایي چې آیا تاسو تمه کوئ دوی به ایمان راوړي؟ دوی خو مخکې نه ایمان د راوړونکي نه و، دوی خلک، او دوی مخکې نه انبیا علیهم السلام سره بغض یې کړی دی، حسد یې کړی دی، او د الله د کلام کې تحریف یې کړی دی، نو دوی به ایمان راوړي. والله جل جلاله دغه اندو آیتونو کې دغه فرمایي. بیا دغه څه کوم منافقین یهود وو، دوی څه کله مؤمنینو سره ملاو شو نو دوی به ورته ویلو چې قالو آمنا، موږ ایمان راوړی دی، او څه کله په خپل ځای کې یوځای شو یو بل سره نو دوی به دا خبره کوله اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا تاسو دغه مسلمانانو ته خپل وعظ و نصیحت کوئ؟ مطلب دغه دی چې په تورات کې د الله جل جلاله کتاب دی، او دې کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ټول بیان شوي دي. دوی به یهودو مسلمانانو د خوشحالولو دپاره به د تورات څه کوم آیتونه وو، څه کوم رښتونکي آیتونه وو د الله جل جلاله ولا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه هغه کې صفات ذکر شوی دی، نو دوی به کله کله مسلمانانو ته تذکره یې کوله. بیا چې کله دوی خپله کې یوځای شو دوی به یو بل باندې تنقید کولو چې دغه ته څه کار کوي، چې ته مسلمانانو ته ورشي او دا خبره ورته کوي چې په تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر شوي دي، داسې ورته مه کوه. آیا تاسو کې عقل نشته؟ د دې د وجې نه چې که چیرې ته دغه وضاحت ورته کوي چې په تورات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات بیان شوي دي، دا به تا سره بیا بیس مباحثه کوي په نیز د رب سره، یعنی د رب په نیز باندې به تا سره بیس مباحثه کوي چې دوی په خپله باندې یادونه چې په تورات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر شوي دي، دغه تاسو د مسلمانانو نه پټوئ. د کوم تورات کې څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر شوي دي دغه تاسو مسلمانانو نه څه کوئ؟ پټوئ. افلا تعقلون، بیا به دوی خپل منځ کې ویلو آیا تاسو کې عقلونه نشته چې د تورات کې څه کوم اصلي کوم احکامات دي هغه مسلمانانو ته ذکر کوئ؟ هغه ورته ویلو چې موږ خو دې دپاره دغه صفات ذکر کولو چې مونږه پته ونه لګي چې دغه مسلمان دی که یهود دی، دغه پته ورته ولګي چې مونږ په حق باندې چې شی یو مسلمانان یو. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، هغه یهود وو، هغه منافقین وو چې د انبیا علیهم السلام انتهایی تذلیل یې وکړو، تسحیق یې وکړو، ټوکې ورباندې کولې، نو الله جل جلاله څومره سزاګانې ورته ورکړي، په دې دنیا کې هم تباه ورباد ذلیل او شرمنده یې کړي دي، هغې دنیا کې به ورته هم بیا سزاګانې خپلې مقرره شوي دي، سزاګانې به ورته میلیږي. زما عزتمندو مسلمانانو، و دې کې یوه بله خبره هم
ورکول دا خبره هم دی نن سبا کې انبیاء علیهم السلام خو نشته او د هغوی وارثین دي علما کرام دي اوس څوک چې هم د علما کرامو تصحیح کوي علما کرامو پرې ټوکې کوي نو الله جل جلاله دوی ته به هم بیا سزا ورکوي لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل ما په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو او زه خپلو لاسونو نه یې ونیولم ما ته ویلو چې یو نظر پاسه وکړه جهنم ته وګوره چې ما هغه جهنم ولیدو غزه کې د بعض د ګناهګارانو یو جماعت و چې په ډېر بې انتهایي په عذاب کې مبتلا و د خنزیرانو په شکل کې و او ډېر سخت په تکلیف کې مبتلا و ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو ای د الله رسوله دا کوم خلق دي چې دومره په تکلیف کې مبتلا دي الله رسول جواب ورکوي چې ای ابو بکر دا هغه خلق دي چې کوم خلقو د علماو ته تکلیف رسولی دی علماو تصحیح کړی دی علماو پرې ټوکې کړي دي علماو تصویرونه یې بګاړ کړي دي دغه هغه خلق دي چې الله جل جلاله په عذاب کې مبتلا دي زما عزتمند مسلمانانو چا چې هم د علماو ته لاس ورکړو الله پیغمبر فرمایي دی ما ته لاس راکړو او چا چې هم څه علماو سره مینه وکړه الله پیغمبر فرمایي چې دی ما سره مینه وکړه الله پیغمبر فرمایي چا چې ما سره مینه وکړه دی الله سره مینه وکړه او چا چې الله سره مینه وکړه الله په خپله باندې ذمهواری اخلي دا به جنت ته یا داخلوي دغه شان اندې آیتونو کې همدغه تذکره دی اوس ورته ګورئ افتطمعون آیا تاسو امید ساتئ تمه کوئ ان یؤمنو دغه یهود دغه منافقین ایمان به راوړي لکم د تاسو په وینا باندې وقد کان فریق منهم او بشکا دوی کې یوه ډله دي یو جماعت دی یسمعون سواوري کلام الله د الله کلام الله مراد دغه تورات دی ثم يحرفونه بیا تبدیلوي بیا تحریف ورکی کوي دې د وجنا علما کرام فرمایي الله جل جلاله څلور کتابونه دي تورات زبور انجیل قرآن مجید تورات زبور انجیل اوس هغه څه کوم الله جل جلاله نازل کړي دي هغه اوس هغه کتابونه اوس پاتې شوي نه دي ټول وکې تحریف شوی دی سوای د قرآن مجید نه ځکه چې دې ذمه الله جل جلاله په خپله باندې غستې ده ثم يحرفونه بیا وکې دوی تحریف کوي من بعد ما عقلوه پس د پوهې نه پس یعنې ښه ورته معلومه هم دی وهم يعلمون او دوی ښه پوهیږي ښه ورته معلومه دی خو بیا هم هغه تحریف کوي اذا لقوا الذین هر کله چې یو ځای شي الذین د هغو خلکو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی قالو دوی منافقین یهود وایي آمنا چې موږ ایمان راوړی دی و اذا خلا بعضهم الى بعض کله چې دوی ځان لشي د یو بل سره قالو دوی وایي په خپل منځ کې اتحدثونهم آیا تاسو بیانوئ هغې خبرې بما هغه راز فتح الله علیکم ستاسو باندې الله خلاص کړی دی یعنی تاسو ته خو پته شته نه چې تورات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر شوي دي خو د ظالمانو دغه مسلمانانو ته دغه تذکره مه کوئ ليحاجوکم به د وجې نه چې دغه تاسو سره مناظره وکړي عند ربکم په نیز د رب د افلا تعقلون آیا تاسو کې عقل نشته تاسو کې عقل نشته چې په تورات کې کوم اصلي کوم احکامات دي هغه تاسو مسلمانانو ته ذکر کوئ فلا تعقلون آیا تاسو کې عقل نشته واخر دعوانا یا الله موږ ګناهونه معاف کړه یا الله موږ رضا شي یا الله موږ ته عفو وکړي یا الله حلال رزق نصیب کړي یا الله موږ ګناهونه معاف کړي واخر دعوانا الحمد لله